بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین و ناظرین، بعض گناهونه داسې وي چې هغه د انسان دپاره د ټولو اعمالو دپاره د هلاکت او د نقصان ذریعه وي. هغه گناهونو کې د یوې ګناه په باره کې سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای چې قیامت په ورځ باندې به یو کس داسې راشي چې هغه به دومره ډیر نیکۍ راوړي وي، دومره کثرت سره نیک اعمال به یې کړي وي چې د غرونو عمره دغه نیکی وي، خو د هغه نیک اعمال ټول چې دی هغه به د شګې ډیرې په شانتي هغه به والوزي، هغه به خوري وري شي، هغه به ختم شي، دته به د هغې فایده او ثمره نه ملاوي. د هغې وجه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بیان وفرمایل چې د هغه ټول اعمال چې ضایع کیږي نو د خلوت او د تنهایۍ د ګناه د وجه نه د هغه ټول اعمال به ضایع شي. نو په خلوت او په تنهایۍ کې ګناه کول د انسان د نیکو اعمالو دپاره د زوال او د ضایع کېدو سبب او ذریعه جوړېږي. چې کله زموږ او ستاسو خلوت پاک شي، تنهایي پاکه شي، دغه ته حقیقي تقوا وي. چې کله انسان ځان لوي په خلوت کې وي، په تنهایۍ کې وي او دته د ګناه موقع ملو شي، د سترګې غلط استعمالېدو موقع ملو شي، د خواهش نفس هغه پوره کېدو دپاره ورته موقع ملو شي، په دې وخت کې دی د الله نه ویریږي چې بهی زه دا شی ګورم په دې باندې زما رب مانه ناراضه کېږي او دې ځان هغې نه بچ کړي. رب کائنات فرمایي چې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کم خلق کم کس د الله رب العالمین مخ ته د ودرېدو نه ویریدو او خپل نفس د خواهشاتو نه رامنې کو، د حرام کتو نه، د حرام اورېدو نه، د حرام وینا نه خپل ځان رامنې کو. الله رب کائنات فرمایي فان الجنه هي المأوى، دغه کس ټکاونه هغه جنت به وي. دا د جنت حقداران خلق دي، دا جنتی خلق دي، ځکه په دې کې د الله خوف دی، د الله یره ده. نو کوشش به دا کوو چې خپل خلوت دا پاک وساتو. تقوا وی دیتا په تنهایۍ کې، په خلوت کې چې کله انسان ځان ته وي د الله رب العالمین نه ویریږي او د ګناه نه خپل نفس هغه رامنه کړي. الله رب کائنات د عمل توفیق نصیب کړي. ما علینا الا